ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، نن زه بهترینه یو زبردسته وظیفه د حاجاتو لپاره د مشکلاتو لپاره د سورة محمد سورة محمد محترم یو سورت دی د الله تعالی په کلام کې. د الله تعالی کلام په خپله کلام الله دی، د الله تعالی خبرې دي. او بیا چې کوم سورت الله تعالی د خپل محبوب علیه السلام په نوم باندې نازل کړی دی د محمد صلی الله علیه وسلم. محمد معنی د ډېر زیات ستایلی شوی، ډېر زیات تعریف کړی شوی. محترمو دا د هغې ذات اقدس نوم دی د کم ذات د وجې نه چې الله جل شانه دنیا له وجود ورکړی، د کم ذات د وجې نه چې الله جل شانه دنیا له ترقي ورکړې ده، د کم ذات د وجې نه چې الله جل شانه د مخلوق سره محبت کړی، د صحابه کرامو سره عشق او تعلق ساز کړی. محترمو د هغې نورانی چهرې د برکت الله جل شانه خپل محبوب عرش مولا ته خیجولی. نو د هغې مبارک هستی زمونږ او ستاسو د مبارک رسول خاتم الانبیاء امام الانبیاء د دواړو جهانونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې صورت دی سورت محمد. نو علماو ذکر کړي د دې نوم یو ډېر زیات برکت دی. لومبیا خو دا په خپلو کورونو کې هم د دې نوم یعنې د خپلو بچو له کېدوئ، خپلو نوسو له کېدوئ، خپلو زامنو له، خپلو خوریانو له. مثال په طور که څوک صرف محمد نشي کېدلی نو محمد فیاض دی وله کېدي، لکه زما چې نوم دی محمد فیاض یا محمد عباس یا محمد ریان یا محمد داود یا محمد سلیمان یا محمد عبدالرحمن. داسې هر نوم سره محمد یا صرف محمد احمد دا خپلو ماتختو له خپلو کورونو کې د دې نوم د ډېر برکات لري. نوم خانو په خپلو کورونو کې خپلو بچو له خپلو ماتختو له یو کس له په کور کې دا نوم ږدل پکار دي، بلکې هر خاندان کې هر رونو انګڼ کې یعنې یو فیملی کې دا نوم ږدل پکار دي. نو تاسو هم اراده وکړئ که چا د نوم سره محمد نه نو خپل نوم سره محمد دا فیوس کوئ، ټچ کوئ، د دې برکات په تاسو انشاءالله وینه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې بهر زندگی تیری، الله تعالی دغه ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندگی، ډېره د صحت او د عافیت، ډېره د خوشحالو تاسو ته درکړي. امین ثم امین. محترمو نن زمونږ وظیفه د سورت محمد ده. سورت محمد ده تقریبا حامیم سپاره کې یو سورت دی، شپږیشتمه سپاره کې تقریبا حامیم سورت دی. نو الیه یردو بس یو سورت دی، خو دغه قرآن دغه فهرست راوالی ډېر اسان سورت دی، ډېر زیات وړوکی دی. محترم علماو ذکر کړي چې څوک دا سورت د خپلو حاجاتو دپاره ووایي، د خپلو مشکلاتو دپاره یې وکړي، نو الله جل شانه به د انسان مشکلات ختم کړي. په واسطه ګوره واسطه جایز ده ښه. ګوره زمونږ او ستاسو د الله تعالی په منځ کې لومبی خو د سره واسطه چې نه وي، الله تعالی نه به راه راز وغواړئ الله دا څیز را الله دا څیز را. الله تعالی وایي زه ورکوم انسان له، الله تعالی فرمایي زه ورکوم چې څوک مانه غواړي، خو د انسان مصلحت ته ګورم. که د دنیا څیز غواړي نو هغې کې ده ته زه ګورم چې دا کار د ده په قسمت کې شته کو نشته، دې کار کې د ده دپاره برکت شته کو نشته. او که آخرت په باره کې مانه غواړي نو آخرت په باره کې خو در کوم الله وایي، خو د دنیا په باره کې به زه تاسو مصلحت ته ګورم. دا څه وجې ده محترمو؟ د دنیا زندگی خدا لږه ده، بس دا به الله تعالی تیره کړي، پوه شولې، که په لږه ده که په تنده ده که په هر حال کې ده، لیکن د آخرت زندگی الله تعالی ځکه مو تاسو له د آخرت خوشحالۍ راکوي چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده، بیا به هلته افسوس او ارمان مو تاسو کوو. صحیح شوه؟ په هر حال نو الله تعالی د انسانانو حاجتونه پوره کړي. د الله تعالی نه امیدي موږ نه امیدي شروع کړې ښه، د الله تعالی نه الله تعالی نه څوک نه امیدي کوي د هغه حاجتونه نه پوره کېږي ښه. نو علماو او فقهاو ذکر کړي څوک 7 مرتبه سورت محمد دا قیمتي وظیفه وکړي او بیا د الله تعالی نه په واسطه سره یا بغیر واسطه باندې الله تعالی نه دعا وغواړي، ای کریم الله دا ستا د هغه محبوب خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت ته د هغه په نوم باندې نازل کړی الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د برکته زما د حاجت پوره کړي. صحیح شوه؟ چې تا ته ډېر محبوب الله د هغه د ښکلې چهرې په توفیل سره زما د حاجت پوره کړي، د هغه د ښکلو صحابه کرامو
چې سره دین دپاره ډېره قربانۍ ورکړي. اگر که ستا دین پسې ټوقې کوم، علماو پسې ټوقې کوم، علماو پسې استهزا کوم، علماو نه نفرت کوم، ځکه علما هم الله تعالی په دې زمانه کې د انبیاو وارثان جوړ کړي دي. صحیح شوه. نو ګناه د هر چا نه کېدی شي، خو بیا یو عالم نه هغه نه جامې ویستل نه دي پکار. لکه زموږ په دې سوشل میډیا باندې دا ټرینډ اوس روان دی. الله تعالی دې مو تاسو معاف کړي. به هر حال وکه مرتبه دا صورت محمد ووایي، یو ورځ ووایي، دوه ووایي، درې ووایي، خو په یوازې نشه ویلی. یو اووه کسان ځان سره برابر کړئ، دوه درې په شریکه یې ویلی شئ، په بل چا هم ځان له ویلی شئ. بیا الله تعالی نه وغواړئ، الله تعالی ته واسطه او بالواسطه باندې الله تعالی نه سوال وکئ چې الله زموږ د حاجات، دا مشکلات، دا پریشانۍ، دا غمونه ته ختم کړي. انشاءالله محترمو، د الله تعالی ذات ډېر غیرتي ذات دی. زموږ بس یو زموږ غیرت پسې مسلمانان یو، لیکن د الله تعالی ذات ډېر غیرتي ذات دی. په خپلو بندګانو هم غیرت کوونکی ذات دی، په خپل دین باندې، چې موږ او تاسو د الله تعالی په دین باندې غیرت وکړو. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوئ. موږ به تاسو ته ډېره ډېره دعاګانې کوو. جزاک الله خیر.